دا باب دی په باره دی کې چې څه به ویلی کېږي وروسته د اودس نه، یعنې اودس چې سړی وکړي نو کوم دعا به سړی وایي. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې من توضأ، چا چې اودس وکړو، فاحسن الوضوء، او ښه اودس یې وکړو، ښه کوشش په محنت سره اودس وکړو، ثم قال، بیا یې وویل چې الله، بیا دا دعا وویل چې اشهدو، زه ګواهي کوم چې الله اله الا الله، چې نشته لایق د عبادت مګر دغه یو الله دی، وحده ایک یوازې، لا شریک له، نشته شریک د هغه سره، واشهد، زه ګواهي کوم چې ان محمدن عبده ورسوله، چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده دی او د هغه رسول دی. بیا پسې دا دعا وویل چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین، چې یا الله ما وګرځې توبه ویستونکو نه، وجعلني وګرځې ما لره من المتطهرین د پاکو خلکو نه. نو فتحت له ثمانیة ابواب، دته کولاو کړی شي اته دروازې من الجنت د جنت نه، یدخلو من ایها شاء، نو دی به داخلیږي په کومې ویې باندې چې دی وغواړي. یعنې چې سړی په اوداسه پسې دا دعا ووایي، نبی علیہ السلام فرمایي چې سړی ښه صحیح اودس وکړي او دا دعا پسې ووایي چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدن عبده ورسوله، او بله پسې دا دعا وایي چې اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې د لپاره د جنت اته دروازې چې کوم دین دا ورته کولاو شي، او بیا د خوښه را چې په دې اتو دروازو کې په کوم دروازه باندې جنت ته